د نیویارک اوسېدونکي وایي د کرونا وبا له امله د نوي کال د راتګ هغه رنګ هرکلی ونه شو لکه څنګه چې نور کله کیږي. د نیویارک د سیلګرۍ مشهور مرکز ټایم سکویر ته راغلي رایه کال 2020 د مایوسۍ کال وبلو او وی او ای ډیوه سره یې په خبرو کې وویل سکولونه، کالجونه او پوهنتونونه بند وو او تر دې چې تر ډاکټره تلل هم ډیر ګران شوي وو. مونږ هیله مند یو چې 2021م کال به د تیر کال نه ښه کال وي. ویکسین به په ټوله نړۍ کې موجود وي او هیله ده چې خلک به یې استعمال کړي. مونږ نور کرنټین نه غواړو او ژوند په زوړ شکل کې لیدل غواړو او هغه ژوند مو ډیر یادېږي. د یاد وړ ده چې د نیویارک په ټایم سکویر کې هر کال په لکونو د امریکې او نورو هیوادونو خلک د نوي کال د لومړۍ شپې لپاره راځي، خو دا کال هیڅوک نو راغلي. یوې بلې پیغلې لینا وویل 2020 ته که د تباهۍ کال وویل شي نو بده به نه وي، خو دوی بیا هم خوشحاله دي چې لاکډاون یا بندیزونه هغه رنګ نه دي لکه څنګه چې په پیل کې وو. زما په اند 2021م کال به ښه وي او یو موقع هم ده چې هغه ناسم کارونه چې په 2020 کې مو کړي اصلاح یې کړو او که اصلاح نشي نو باید هڅه ضرور وشي او هم دا مونږ کولی شو. د نوي کال په لومړۍ شپه د ټایم سکویر په شمول نورو ځایونو ته خلک په ډیره کمه شمیره کې راغلي او د چارواکو لخوا د احتیاطي ګامونو خیال ساتلو امر هم شوی و. جین نومي یو بلې ځایي اوسیدونکي هیله څرګنده کړه چې 2022م به د ځان سره ډیر بدلونونه راوړي او دا به د تیر کال په نسبت مثبت وختونه وي. 2021م کال به زموږ ژوند مونږ ته بیرته راوړي او دا به ځان سره خوشحالۍ هم راولي او هیله دا کورونا وبا به ختموي. د یاد وړ ده چې د کرونا وبا له امله په نیویارک کې د نوي کال یو شمېر دستوري هم ځنډول شوي وي، خو ځایي اوسیدونکي بیا هم هیله مند دي چې دا کال به د دوی لپاره خوشحالي او سوکالي راوړي. فضل الله، وایس اف امریکا، ډیوا، نیویارک.